زه شکر وکاږم، زه نن په دې موقع شکر وکاږم د نور چا نشم ویلی چې الحمدلله یو وارې بیا چې پارلمان کې سلیکشن او د فوج ټټوان ناستو موږ ته بار یو، موږ ته بار پاتې شو. ګران وروڼو موږ فخر کوو او موږ ټول عمر هغه مشري غواړو چې کم موږ له خپل قام راک. الحمدلله هغه مشرې کم چې ریاست یا زورورې ورکولې باچا خان لته ورکړي، ولی خان لته ورکړي، اسفندیار خان لته ورکړي، زه به لته ورکوم، زما بچي به لته ورکوي انشاءالله. او دا حکومت چې نن په بزوره خلک کینې څوک ورته ملاویږي نه چې په کرسۍ د کینی او دې له دې حکومت وچلوي. ما ورته هغه ورځ ویلي دي چې نور شف نه شفتالو به وې او د ولي خان مسې به درته شفتالو وایي. بل څه هم د هغې شته دا چې دونه تنخواګانې علي زمونږ او تاسو نه، دا زمونږ او ستاسو نوکران دي، دا د دې عوامو نوکران دي. دا څوک دي؟ ماله به ناره راکوئ دا څوکیداران دي. دا څوک دي؟ دا څوک دي؟ د څوکیدار کار دی. راځئ چې لوز وکړو د دې نه پس یو لالچ نه کوو، نه پارلمان، نه ممبري، نه حکومت، نه بل څه. زمونږ یو مشن دی، یو مشن، او هغه مشن دا دی چې د دې جمهوریت او د دې سیاست نه به د فوج دا کردار ختمو. تاسو تیار یې ما سره؟ زه په دې موجوده الیکشن چې دلته کرنیلان ناست دي او دې کرنیلانو په کروڑو او په اربو روپۍ راغونډې کړې، د دې تپوس به څوک کوي؟ زه د ملک چې ما ته هغه ورځ چې ووایي چې ته عدالت ته ولې نه ځې، زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره مفلوجه ده. زه دا ګڼم چې په پاکستان کې هره اداره غلام ده. عدالت غلام دی، الیکشن کمیشن غلام دی، ستا اسټابلیشمنټ غلام دی. د چا غلام دی؟ د چا غلام دی؟ د څوکیدار. څوکیدار نه بره به نه یادوې. دا د چا غلام دی؟ دا ټول نظام د چا غلام دی؟ د دې څوکیدار نه به ازادو. هر حد ته ځو، عدالت کو زما خبره اوري، عدالت ته ځم. کو بل څوک ما سره په دې لار ودرېږي، بل څوک د را سره ودرېږي. هر کلي ته ځم، هر کور ته ځم، هر مکتبه فکر لزم چې څوک دا ګڼي چې په جمهوریت کې د فوج کردار شته، چې څوک دا مني چې جمهوریت کې د فوج کردار نه دی پکار. موږ پهل وکړو، دې لیونو پهل وکړو، دې نشنلیانو پهل وکړو. راشه ایمان تیر کې، کلمې درسته کې، په دې سپونو کې ودرېږئ چې دا فوجیان چرته ولیږو، چرته به لیږو، چرته به لیږو. او انشاءالله تر هغې پورې به په ارام نه کینو تر څو پورې چې موږ دا خپل دا څوکیداران دغې باډرو او دې بارکو ته نه. کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نیشنل پارټي سیاست ختمیږي، کو د چا دا خیالي چې په دې طریقو د عوامي نیشنل پارټي وجود ختمیږي، نو الحمدلله ما سره م ښېګړه کړې، زما وجود مضبوطیږي، زما سیاست نورم مداملي، دې سره به نورم مخکې ځي انشاءالله. زه منگ سیاست کې د بجلی ستن او تار نه غواړو، منگ خپله بجلی غواړو. زما بجلی دې نه پټوي، ما د پستن او پتار نه علي. زما دا جدوجہد کو یو خوا د عوامو د ووټ طاقت دی، بل خوا د خپلې خاورې اختیار دی. زه به انشاءالله د ثوابۍ د بجلی د اختیار نه یو انچ نه رسته کېږم. تاسو رسته کېږئ خو نه مانه. دا بجلی به خپلو، دا خپل تماکو به خپلو، دا خپله خاوره به خپلو، دا خپله خاوره د دې خاورې لاندې چې دا سره او سپین دي دا به خپلو. دا زما بچي دي، دا د پښتون د بچي دي، دا زما د خړسري بچي دي، دا د پنجابي نه دي، دا د تور انګریز نه دي، دا یې رانه نور انشاءالله یو نړل. او دا دا تحریک د دې نن آغاز دی انشاءالله، چې آغاز یې دا دی چې ښه په خپل وسې ښه برابر ډغره راکړه. خو نن هم الحمدلله د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دا د بابا سپینګیري، دا زموږ د تورې ګیرې خاوندان او بیا الحمدلله د ثوابۍ دا ځوانان دا نن روت دیلی دي چې د خپلو مشرانو هغه جمهوریت ګټو، د خپلو مشرانو نظریه ګټو، خپل طاقت ګټو. ما پرېږدی ګمان هم دا تمه چې خدای مکه د پارلمان لالچ کوم، زه تاسو ته دې لوستم تیار یم
چې دغه لملته ورکو نه الیکشن کوم نه بل څه کوم دې نه پس ستا جنګ کوم د بچي جنګ کوم د خاورې جنګ کوم د پښتونخوا جنګ کوم وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهانه ګران فخر افغان بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جمدي ساتمه